نن د مالداره کېدو یو طریقه ویل یو صحابي راغی د پیغمبر دروازې ته ودرېده د الله رسول ډېر غریب یم ډېر غریب نن داسې وظیفه وایم محترمو چې الله تبارک وتعالی به ستاسو پشتونه مالداره کړي انشاءالله الرحمن خو توجه شته چې کومو کسانو له اسویلې وردي بیا خو نه وي توجه شته ستاسو وظیفه ستاسو په کار ده تنګدستي د غریب هر چا باندې غریبي ده دا زه خپله کومه نو ځکه تاسو ته الحمدلله کمالات یې ماته ښکاري نو تاسو ته ویم وایي د الله رسوله ډېر غربت دی نو ډېره غریبي ده زما پیغمبر ورته ښه د مالداره کېدو یو وظیفه ویمه نبی علیہ السلام جی قربان صاحب جی صحابه متوجه شو بالخصوص دا صحابي متوجه شو د الله رسول کوم وظیفه ویمه نو زما پیغمبر او فرمایل صحابي چې کور ته ننوځي نو دا وایا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا وایا ورپسې درې پیره سوره اخلاص وایا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا درې پیره وایا صحابي غیب شو ډېره زمانه پس صحابي راغی نبی علیہ السلام ته تپوسو که صحابه مراجمه دي څه چل وشو مال څه غربت ختم شو د الله رسول ته د مال خبرې کوي قسم د خدای دومره مال راکړه چې الله را سره ګاونډیان مالداره کړه دا د ځان نه ویم دا د پیغمبر او د صحابو جمله ویم اوس د عقیدې خبره ده نو چې د عقیده څومره مستحکمه محکمه او مضبوطه وه دومره به مال ډېر راځي هلکه ما ووی د دعا دپاره شرایط دي بعضې خلک ویلي چې په دعاګانو باندې مې وختي نه شو خو دعا نه قبلېږي بعضې خلک دا وایي که نه وایي یاره جي دعا نه قبلېږي نو زم د دعا دپاره شرایط دي نبی علیہ السلام فرمایي چې دعا غواړي ورله درې څلور شرایط دي نو که په دې شرایطو باندې دعا مضبوط برابر ونه خو دعا ډایرکټ قبلېږي بیا د قبلېدو دپاره هم درې خبرې کوم د قبلېدو دپاره هم درې خبرې کوم نمبر 1 نبی علیہ السلام او فرمایل درې څلور خبرې کوم دعا نه قبلېږي درې څلور خبرې کوم آیا تا کې دا درې څیزونه شته نو بیا وګوره چې دعا قبلېږي که نه نمبر 1 د دعا دپاره لومبی شرط دا دی چې انسان کې به ریاکاري نه فقط د الله نه به غواړي خدای په پټه او په ښکاره ده زړه کې به یو دغې که ریاکاري وه دعا نه قبلېږي بعضې خلک وایي که نه بعضې خلک خدایه ته مې وبخې غټ غټ وایي که نه دا ولې دا د قوم ته اوري الله وی دا دعا ما ته قبلېږي دا دعا مقبول نه مردود ده مالک بن دینار رحمت الله علیه د دمشق په ښار باندې تېرېده یو جومات یې ولیده هغه مسجد حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه جوړ کړی یو عالیشان جومات نو زما ورته نیت خراب شو څه مې ورته خراب شو نیت مې ورته خراب مې جي چې په دې جومات باندې قبضه نه اچوم په دې جومات قبضه نه اچوم کېناستم جومات ته دننه شم قرآن شریف مې کولو که یو کال مسلسل د جومات په غلا کې کېناستم ما وی جي چې د جومات مشري راته حواله شي ډېر ښکلې آمدن والی جومات دی مالک بن دینار رحمت الله علیه وی یو کال مې د جومات خدمت وکړه ریاکاري وه ما وی د جومات ته غلوم څه ته غلوم جومات ته غلوم لیکن کال چې تیر شه محترمو توجه شته کال چې تیر شه زړه کې مې راله مالک بن دیناره کال عبادت ته برباد کړه ظالمه ته په جومات څه کې عبادت کوه ځه دا مې زړه کې راله او یو لاس مې اوچت که شپېله مې لاس اوچت که ما وې خدایه ستا د رضا دپاره راځم جارو به وام خدایه جومات مې نه دی پکار ته مې پکارې خدایه څه مې پکار دی خدایه ته مې پکارې دعا مې ووته په حقیقت کې بار لاړم صبحي چې د فجر د سحر منزل رالم مونږ مې وکړو دعا مې وکړو بار وتم کسانو د مټ نه ونیولم چې ته راته داسې الله والا غوندې ښکارې نن مونږ فیصله کړې ده چې د جومات چابیانې تا ته حواله شوې د وی قسم دی دا بل امتحان دی ما خو ده خو وی تاره وی لیدلې مونږ وی چې کال دې دلته عبادات وکړو کال ته دلته اعتکاف تم ناست وې ته د قرآن تلاوت تم ناست وې ته دلته نفلونو تم ناست وې هغه وی قسم دی د جومات دپاره ناست وم هغه وی ها مونږ ته پته ده چې جومات دپاره ناست وې زمونږ رب مونږ له په زړه کې صرف بیګا اچولي ټول کال ته عبادت وکړو هغه ریا وه بیګا مونږ له خدای په زړه کې واچول چابیانې حواله شوې ما وی ربا چې په حقیقت کې څوک یو لاس اوچت کړي ربا نو ډایرکټ قبلېدو والا طرف ذات د ما محترم نن خو مونږ تاسو وګوره محترم د دنیا د مفادو دپاره دعاګانې کومه خو ما دعا کې لومبی شرط ووې چې ریاکاري به په دعا کې نه نو الله وی ډایرکټ قبلېږي ډایرکټ ریاکاري دا خبر یاد ساتئ جی یا دا ګوره اهم خبرې کوم بعضې خلک ته دا اعتراض نه کوي جی
دعا کومه قبلېږي نه. نمبر 1 وی لومبی شرط دا دی چې دعا کې به ریاکاري نی نو ډایرکټ به قبلېږي. نمبر 2 په دعا کې به حرام مال نی، ستا مال به حرام نی نو دعا به دې قبلېږي. ورنه د انبیاو یو جمله نه ویم چې زما رب ورته فرمایله چې یا ایها الرسل کلوا من طیبات. ای انبیاو، ای د انبیاو جماعت، تاسو ته اعلان کوم زما رب تاسو کلوا من طیبات، تاسو که مالم خورئ نو حلال مال خورئ. وعمل صالحا، او که بیا الله د صالح اعمالو توفیق درکوي نو د حلال مال په وجه باندې مال د حلال نه دی عبادت ته نه قبلېږي. دا جمله اکثر په منبر باندې اکثر تقاریرو کې زما आवाज به تاسو ته رسیږي. زه اکثر جمله سخته ویم، عباداتو کې د مال حرام دی عبادت ته نه قبلېږي. بار بار جمله ویم، د دې منبر نه جمله ویم، پټکې مې په سر دی، د محمد رسول الله د زبان نه ویم. مال دی حرام دی عبادت ته نه قبلېږي. مال دی حرام دی منځ دی نه قبلېږي. مال دی حرام دی زکات دی نه قبلېږي. مال دی حرام دی حج دی نه قبلېږي. مال دی حرام دی صدقه عمره دی نه قبلېږي. مال دی حرام دی دعا دی نه قبلېږي. محترمو مال دی حرام دی دعا دی نه قبلېږي. ښه اوس ووایه یو انسان ویلی چې دعاګانې کوم نه قبلېږي نو مال ته وګوره. لومبی شرط مې ووي ریاکاري به پکې ني. نمبر 2 شرط مال به د طیب او حلالي، دعا به د ډایرکټ زمارت ته قبلېږي. نمبر 3 محترمو نبی علیہ السلام جمله فرمایله وانتم موقنون بالاجابه، او ستا په زړه کې به ای عزم چې زما رب به دا دعا قبلوي. په پوخ یقین سره به دعا کې نو رب وایي که یقین دی کچو نو بیا هم دعا نه قبلېږي. یقین دی کچو بیا هم زمونږ یقینونه او ایمانونه کچې دي خفه کېږو به نه. زمونږ یقین کچه دی نو دعا نه قبلېږي. صلوات الله علیکہ.